الزواجر ورد على من أنكر عن الآثار الوارد، والصلاة والسلام على من أرشدنا إلى كلمة هي فارقة بين المؤمن والكافر، وعلى آله وأصحابه الذين شددوا الأمر على من أنكر عن حديث واحد. د اسلام عزتمندو د څو ورځو دغه موضوع روانه ده د انکار حدیث او څه کسان منکرة الحدیث هغه پیدا شوي دي چې دا موضوع د پښتنو په علاقه کې په دې په معاشره کې هغه خوروي. په دغه بنا باندې موږ یو څو کلیپونه کړیو، خو اوس یو کس راپورته شوی چې هغه ځان مشهورول غواړي. اول موږ پسې څه خبرې کړې دي، اگر چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې موږ یاد شو هیڅ خبره نه ده. دویم زموږ استاد شیخ القرآن والحدیث شیخ عنایت الله الباجوري حفظه الله پسې کړي. نو دغه خبرې به ان شاء الله کوو. خو دریمه خبره داس یو حدیث به ذکر کوم، تا ویله چې داس یو حدیث راوړی چې لا اله الا الله محمد رسول الله په صحیح سند سره ثابت دي. هغه سند د بیهقي و غیره غته ځنه ذکر کوم. الاول به دې خبرې تراشو ته دا ویلې دي، ما ته ویلې چې تا یو ځل اشهد الله اله الا الله او لا اله الا الله دا کلمې ذکر کړې دي، دواړو کې څومره فرق دی؟ اشهد الله اله الا الله جدا کلمه ده او لا اله الا الله دا جدا کلمه ده. خو ته دلته جاهلی، تا به دا اورېدلی چې یو عنوان د شي، دویم معنون د شي، عنوان د شي معنون د شي. زما در سره په عنوان کې موافقت نشته. عنوان د دوړو کلمو جدا دی. زمونږ چې اتفاق دی په معنون د شي کې اتفاق دی چې معنی دواړه یو ورکي. لا اله الا الله دغه معنی ورکي او اشهد الله اله الا الله هغه هم دغه معنی ورکي، دواړه یو دی په اتفاق. دویمه خبره دا ده، تا به دا قاعده اورېدلې چې كل ما وافق الاصل يستغني عن الدليل. هر هغه شی چې هغه د اصل سره موافقت ساتي، لکه لا اله الا الله په معنی کې د اشهد الله اله الا الله سره موافقت ساتي، دا دلیل ذکر کول تر دې شی سره ضرورت نه. خو به هم تاسو غپېږئ دغه د پاره به ان شاء الله تعالی دغه حدیث به تزر علماء د چا پلار دی پاغي باندې به اعتراض وکړي. درېمه دا قاعده به تاوریدلی چې الشبيه بالشيء يؤخذ حكم الشيء، چې کله یو څیز د یو شی سره مشابه وي هغه هم دغه حکم اخلي. لا اله الا الله په معنی کې د اشهد الله اله الا الله سره موافق ده، یو شانتي د نو دام دغه حکم اخلي. اعتراض ته ضرورت نه، خو بیا هم د ان شاء الله زه په اخره کې یو حدیث راوړم ته ذکر کوم. دریم استاد یار او استاد دوست منیر شاکر چې دا کوم هغه خبره کړې ده، الاول خو بدل او مبدل منه غلط جوړ کړی دی، دویم دغه معنی هم غلط کړی دی، موصوف صفت معنی ولا کړی ده. دلته د ذکر کړي او لفظ الله دا مبدل منه ده، محمد دته بدل دی. دا دواړه غلط دی. وجه داره په کلام د عربی کې د وسه پورې موږ د سینې دي چې عالم د عالم نه بدل واقع شي. او دویمه دا خبره چې دا بدل خو فاصل کې توتیه او تمهیدی، اصل کې خو مبدل منه مقصودی، مبدل منه هغه شی مقصودی. نو په دې خو به هیڅ پیدا مرتب نشوله. دا خبره و چې نوې نوې نظامونه دي بس تاسو ته بسړی سوی. دریمه خبره کته تلخیص ویلې د وصل او فصل درې چې کوم صورتونه دي یا دروس البلاغه دی ویلي، نو دلته په خپل د منکر حدیثه منیر شاکر چې کوم خبره کړي په د باندې په خپل باندې غیرت کړي چې کله یو دوه جملې راشي، دوه جملې یو ځای راشي، د یوې جملې د بلې سره نه کمال اتصالي نه کمال انقطاعي. لکه لا اله الا الله یو جمله ده، محمد رسول الله دا جدا جمله ده. د دې دوه منځ کې نه کمال اتصال شته نه کمال انقطاع شته. توسط الکمالین ته ویل کیږي، نه پوره اتصالي نه پوره انقطاعي. نو په دې صورت کې دا روسته جمله چې کومه دا روسته جزء دا د اول نه بدل واقع کیږي، نه تی بیان واقع کیږي او نه تی تاکید واقع کیږي. خو تاسو اوس په دې خبر باندې چرته پوهیږئ که چرته ستاسو علمي استعداد نه یا ان شاء الله زموږ په واتس اپ باندې د نحو هغه دوري شروع دي. د واتس اپ نه علاوه عام موږ هم د نحو دوري کوو، به پاره کې ان شاء الله حاضری وکړه. زموږ استادان څه کې چې ان شاء الله موږ به دې خبره باندې هغه پوهیو. دویمه خبره تاکلی ده په شیخ عنایت الله الباجوري حفظه الله پسې هغه پسې دا خبره کړې ده چې شیخ صاحب ته حدیث نه دی معلومه، نو د دې وجنه که معلومه ته ذکر کړي به تا به اوریدلی چې عدم ذکر شی لا يستلزم عدم وجود شی، عدم وجود شی چې یو شی سره ذکر نه کوي خو لازم نه ده چې دا بنئ، مطلب شته دی. او شیخ صاحب ذکر کړم دی یو بیان کې ویل دي. دویمه خبره تا شیخ صاحب بارکه دا کړی ده
چې شیخ صاحب منیر شاکر ته کافر ویل دي، نو په کار در کافر سره جنگ وشي، د کافر سره. نو ته وصل ته نه پوهیږي ابو جهل څومره لوی کافر خو داري خبري جواب داري خبري هغه ته په هغه باندې نه و، مطلب څومره تکالیف څومره مصیبتونه رسولي، خو دلته هغه د سوچ چې خپل ځان کافر ثابت کړو. بل طرف ته ته وګوري ابي ابن سلول هغه به ځان ته مسلمان و، نو په اصحابو پسې خبرې وکړي رب العالمین ته چې لا تعتذروا، عذرونه مه پیش کوئ. نو د وجنه رب العالمین د منافق ابي ابن سلول چې ظاهره کې خلق د ځان مسلمان ثابت او دنه په کوپر پروت. دویمه خبره ده یو کافر اصلي دی، دویم کفر طاری او کافر طاری دی. مطلب کفر ردت چې په چا باندې جاری شي دغه تذکره کول پکاري، لکه څنګه چې د ابي ابن سلول شو سړی دی خلکو ته ځان مسلمان ثابت خو په خلکو کې د انکار حدیث دا فتنه دا په خوري په خپل باندې موږ دا وایو. هر هغه سړی چې خپوي شي چې دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم صحیح سنت دی، خپو دی باندې پوي، د دې باوجود وې دا حدیث نه منم، دا نشته دی د الله رسول نه منم، دې ته سړی کافر نه وي، نور به څه وایي. بل خبره تا کړی دا والله علم شاجي سه بڅوکی خو پاغه چې د کوم اعتراض کړم دی خبره دی غلطه ده چې محمد رسول الله مقدم کړي لا اله الا الله رسته کړي دا. یو خدای خبره ته تراشه تا کتابونه کې ویلي په الحمدلله کې خلک غټ اعتراض دا کوي وی الحمدلله وصف دی او دا شانتی لله ذات دی، وصف په ذات باندې ولی مقدم کړي. نو ته بتا ویلي چې دغه ته اقتضاء مقامی وته ویل کیږي، اقتضاء مقامی وته ویل کیږي مطلب تقاضا دغه مقام د سکه چې دغه صفات را مخ شي. دلته تقاضا دا کوي چې تا دویم جز حذف کړي د محمد رسول الله ته نه مانی، محمد رسول الله جز ته نه مانی د ذکر را مخ کړي، اهتمام دا غي کړي دي. نو دی وجنه د انکار حدیث دا فتنه دا خورول د دین ځان ساتل هغه په کار چې ته ځان وساتي.